الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور کوربه او زما میلمه دی جناب شاه فیصل مولانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه یې تاسو؟ الله پاک صحت هم ښه دی؟ شکر. ستاسو دپاره نن یو نوی پروګرام په یو نوي ټاپک باندې راوړی دی. مولانا صاحب مونږ په دې خپلې معاشره کې یو خبره بیا ورو، کله کله چې دی نو مونږ شعوري طور وو، کله کله لاشعوري طور باندې خبره مونږ کوو. مونږ وو یاره دا سړی منافق دی یا دې سړي کې منافقت دی. نو اول خو مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دا منافق څه ته وایي او دا منافقت څه ته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیرا بیا ستاسو د پوره ټیم یو جهان مننه چې مالا تاسو په دوره ښکلي پروګرام کې د خبرو کولو د الله د فضل نه پس موقع راکوي. د ټول نه لومړی به دې خبره باندې ځان زه پوهه کوم او تاسو به پوهه کوئ چې د دې منافقت ماده څه ده. منافقت ماده څه ده؟ لغوي معنی د دې څه ده، اصطلاحي معنی د دې څه ده. نفق دا ګوټ په ورته پخوا وي، یاره وې د پلانو ګوټو شو. مونږ ته خو ډېر نه دي یاد، خو دا خبرې مونږ اورېدلې دي. هغه به دا کاچا کورونه به ونه دا ګوټ په لایقو نو دغې ته اصل کې نفق وایي. دا د نفق ماده د منافقت یا منافق. او دا منافق چې نو دی یو قسم دی غلی دی ګوټ کوي. د دې لغوي معنی سره د دې نوم ډېر مشابهت دی. او ور لغوي معنی سره د نوم ډېر زیات مشابهت دی. بنده به لږ ښه پوه شي. دویم بیا دې طرف ته تلل پکار دي چې اصطلاح کې څه ته وایي. په اصطلاح کې منافق په هغه چا ته به وایي چې په ظاهر کې به هغه مسلمان و او بالله احکامات پرې منل، او باطن به چې کوم دی او عقیده به د هغه به د کفر وه. او دا خو ټول خلک په دې باندې خبر دی چې منافقت د کوم ځای نه شروع شو. پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم مبارک چې کله د مکې نه مدینې ته تشریف فرما شو، هغه یو تاج جوړ کړو، مثال یو پټکې تیار کړو داسې هغه زمانې سره ریلیټډ چې څه شی و، چې دا به عبدالله بن ابی بن سلول په سر باندې ږدو او د دې مدینې به هغه مشر به وي. او چې څومره پیغمبر علیه السلام مبارک تشریف یوړو هلته کې د هغوی د تعلیم هغه بول بالا شروع شو. نو دغه ځای نه منافقت شروع شو. دغه ځای نه په مکه کې خو سمپل یو مؤمنو او یو کافر، یو سور کافر او یو سور مؤمنو. مطلب د منافقت شروع د مدینې نه وشو، مدینې منورې نه وشوه. او وجه هم دغه وه چې یاره هغوی باندې دا شی ښه ونه لګېده عبدالله بن ابی بن سلول باندې، یا د خیبر چې بیا کوم یهودو او هلته چې کوم علماو نو هغوی باندې هم دا شی ښه ونه لګېده، لکه هغې کې ډېر لوی علماو بیا هغوی دا شی قبول نه کړو. او ښه ورته پته وه چې پیغمبر علیه صلات وسلام حق سچ پیغمبر دی، پیغمبر علیه صلات وسلام اخري پیغمبر دی، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تعلیمات صحیح دي. خو لیکن هغوی منافقینو کې ځان بیا چې کوم دی نو په خپله شمار کړه، الله نه شمار کړي. مطلب شروع مونږ سره د منافقت یا د منافق سړي شروع مونږ سره د مدینې تاریخ مونږ ته ښیي چې هغه وخت نه شروع شوه. اوس مولانا صاحب زمونږ دین ماشاءالله اسلام یو مکمل ضابطه حیات هم دی. نو لازم خبره ده چې دا دونه یو غټه برایي ده که په یو سړي کې راشي، په یو سوسایټۍ کې راشي، د هغې خو به یې څه نښې هم ښولي چې عامو خلکو ته چې دی نو هغه معلوم شي چې یاره دا منافق دی یا دا منافقت دی. بلکل. لکه شروع به د قرآن مجید نه وکړو. د لومړۍ سپارې د یو مخ چې کله سړی پاڼه واړوي سر کې اعوذ بالله من الشیطان بسم الله اولئک او داسې لاندې راځي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. دوی مؤمنان نه دي، دوی خو په خولې باندې وایي چې مونږ مؤمنان یو، خو د زړه نه دوی ایمان نه دی راوړی. وما هم بمؤمنین او نه دي ایمان راوړونکي د زړه نه. دا د دې صحیح ترجمه ده. او ورپسې بیا رایي چې یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دې کې اصلا نه شعور نشته. د قرآن مجید په دغه ځای کې دغه دلیل دی چې د منافق د ښکلو یې نښه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک په حدیثو مبارکو کې چې کوم دی نو بله حدیثونه داسې شته، خو حدیثونه ډېر دي، خو دا درې څیزونه کامن دي په هر یو حدیث کې.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د منافق درې نښې دي. د منافق درې نښې غټې غټې. ښه جي. وایذا هر کله حدث چې خبره کوي کذب دروغ به وایي. چې خبره کوي نو دروغجن به. ښه جي. نمبر 2 چې کله د سره د امانت کې خود ښه جي نو خیانتګر به. خیانتګر به. او نمبر 3 چې کله وعده دی وکړه نو مخالفت کوي. چې واده دی ورسره وکړه نو هغه به خلاف ورزي کوي. د لوس پابند بني. د لوس پابند بني. ښه جي. دریم نمبر باندې دا خبره ده بیا چې وایذا وعده خلفه مخالفه وایذا تو من خان اخره کې راځي. درې غټې غټې خبرې شوه منافقو چې خبره کوي دروغ چې وعده کوي نو مخالفت کوي چې امانت ته وسره کې خود خیانت کوي ورسره. اوس دا بل حدیث کې دا سره دی چې دا درې خو پکې شته ده. او جی څلورمه خبره پیغمبر علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې د منافق څلور نښې دي چې کله د سره خبرې کوي دی به جنګ کوي. ښه جي. چې کله ته ورسره خبرې شروع کړې نو دی به جنګ کوي. دی به هی شي. ښه جي. هی به شي. ښه جي. دا یو بل حدیث دا دوه حدیثونه شو. یو بل حدیث کې راځي چې دی په حجګویي کوي. دغه درې خبرې خو دي. ښه جي. څلورمه خبره پکې دا چې دی په حجګویي کوي لکه دی بکواس چې ورته مونږ وکړو که نه مطلب دا دی چې دی به کنځلې او داسې څیزونه کوي. دغه کارونه به کوي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه درې خو دي. څلورمه نښه دا ده چې دی به ډېرې خبرې کوي. دی به ډېرې خبرې او فضول به کوي. فضول خبرې به. که ډېرې خبرې خو د دین هم کیدی شي خو نه دی به د وبال خبرې کوي. داسې الفاظ مبارکه دي چې په ده باندې ما خبرې وبالي. مطلب دا چې باتون ډېرې خبرې به کوي. لکه دا خو مونږ تکلیف شو مولانا صاحب چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې منافق په دریو نښو پیژندګلو کېږي دغه چې دروغ خبره کوي نو دروغ به وایي چې امانت په وګرځوي نو خیانت به کوي او کله چې واده وکړي نو د هغې خلاف ورزي به کوي. په څلورم نمبر کې تاسو وایي چې مختلفو حدیثو کې دا هم راځي چې دی به چې دی نو دی به مطلب دروغونه علاوه به دی چې دی نو چې جګړه کوي نو دی به فحشګویي کوي کنځلې ویناګانې به کوي. یو حدیث زما د نظر د لاندې هم تېر شو چې کله په زړه کې یو ارزو د دې خبرې په ټول ژوند کې پیدا نه شي د نبي علیه السلام چې زه جهاد یا د مجاهدینو سره زما څه نسبت راشي نو دغې ته منافق ویلی شي. یو بل حدیث اوم چې دی نو هغه ما کتېدلی و دې حوالې سره چې منافق سړی اکثر د زیړوالي انتظار کوي د مونځ کې لیټتیا کوي او چې کله د مونځ کوي نو د مونځ هغه سټرکچر هغه ډانچه چې دی نو هغه دا شانتې د مؤمن سړي نه بدله ده. کوساله ډله استعمالوي یعنې سوس پوس یا چې دی نو بیا ورسره هغه ټونګې غوندې کې د مونځ کې کوي. مطلب دا دی چې د یو کار برابر نه وي. اوس مولانا صاحب یو سوال پیدا کېږي یو سړي کې چې دی نو په دې لومبني حدیث مطابق یو سړی دروغ وایي خو هغه سره چې کله تا امانتدار وګرځو نو هغه امانت کې خیانت نه کوي یا چې تا سره واده وکړه چې زه به تا سره په دې ټایم میلاویږم یا به څه شی در کوم دله نو هغه په هغه ټایم میلاویږي نو ده ته اسلام څه وایي بیا؟ د دې منافق تقسیم عبدالماجد دریابادي صاحب کړی دی ډېر بهترین یې کړی دی. نور علماو به هم کړی. هغه وایي چې زمونږ د زمانې سره منافق دا په دوه قسمه دی. یو عقیدتاً منافق دی. یو عقیدتاً شو نو هغه خو د صحابو په دور کې تیر شو بس تقریبا ختم دی. او دویم چې کوم دی نو هغه عملاً منافق دی. لکه تاسو دا کوم سوال وکړو نو دا سړی چې کوم دی نو په یو عمل باندې د کې منافقت شته خو عقیده د منافقت نه ده. د عقیده د منافقت نه ده خو د عمل د منافقانو عمل د منافقت. نو که دا یو صفت پکې وي په دې دریو صفتونو کې نو بیا به ورته موږ څه وایو؟ دته بیا موږ منافق نه شو ویلی که ویلی شو ورته خو موږ منافق کوو نو عملاً منافق به ورته وو. عقیدتاً منافق ورته نو. او بله خبره دا ده زه وایم چې لکه که دته موږ منافق د سر نه ډقونه وي که نه مؤمن خو نه دی مسلمان دی د منافق هم نه دی مسلمان دی بیا او عمل یې چې کوم دی دغه یو کار پکې راغلی دی او مثال په طور باندې غیر ضروري خبرې کوي کنځل کوي یا نور داسې چې کوم موز په ټایم باندې نه کوي یا بعضې اړموز نه کوي نو هغه خو مولانا صاحب د دې نه خو موږ ته دا یو اندازه وشوه چې دا منافقت او منافق
دا معاشرې ته چې دی نو مطلب مثال د کینسر دی، مطلب نقصان کوي. اوس چې معاشرې ته د دې دونه یو سړی تا سره واده وکړي خلاف ورزي کوي نو ته پرې پاتې مړه اوسېدی شي، بیا په اسلام کې هم ته جرمدار شوې، هغه دروغ وموي تا ته یو ښه خبره چې دی نو هغه مطلب دروغ ویلی شي، هر قسمه تا ډاچ کولی شي. اوس اسلام چې دی نو اسلام خو موږ ته تعلیمات راکړل چې دا منافق شو، دا صفات شو، دا نښې شوې، دا دوه قسمه شو، عقیدتن شو او عملا شو. مولانا صاحب په معاشرې باندې به د دې بیا څه اثر وي که دا خلک دا شانتې منافقت طرف ته ورشي؟ تاسو چې کوم سوال وکړه اصل کې دا ډومبی حدیث چې ما کوم وایي که نه چې وایذا حدث نو او کذبا ای به خبره چې کوي به دروغ به وایي، دی چې کوم دی نو امانت ته ورسره کوي خو نو خیانت به کوي او واده خلافي به کوي. اوس مثال په طور باندې موږ له حکومت یو امانت راکړو چې بھائی دا ستاسو ټایم دا اتونه دی د لسونه دی هر څوره نه تاسو ټایم راشي داسخط وکړي د دې نستا در چټای پورې ټایم شو او جی زه د عربی استاد یم مال دا امانت راکړې وي ته به عربي خې دا پخې. اوس بل فرض والمحال یو بل سړی دی هغه جو جعلي ډیګري راوړی دا او دی هغه امانت چې کوم د حکومت ورکړی دی هغه د مخکې نشي فارورډ کولی یا دی په پوهیږي نه او جی اسلامیات استاد دی د انګلیش استاد دی بل یو استاد دی یا د ایجوکیشن نه بلغون ته کې مونږ بهر وځو یو بل محکمې ته ور ایریګیشن ته ورشو یو بل ځای ته. اوس دغه امانت دی مثال په تور پولیس والا به واخلو پټواري به والو، اوس هغه دغه امانت کې خیانت کوي نو په معاشره د هغې تاسو واوړې والا دی بھائی هغه کوم دی نو ډیوټي صحیح نه کوي پولیس والا نه کوي بالکل نه کوي، یو دکاندار خپل ډیوټي صحیح نه کوي یا دغه سټوډنټ په واخلو او جی د دې په دغه عمل کې منافق دی، دې په هغه عمل کې منافق دی. کم امانت لکه دې پلار راولېږه مور پلار ورته یې ځه بچې سکول ته ورشه یا دکان ته ورشه د دکان نه پیسې پټوي یا سکول کې شور کوي یا نور داسې غلط کارونه کوي. انو بس دا حدیث پاک انسان په دې خبره باندې چې دی نو مجبوره کوي چې ته سوچ وکړه، ځکه وړه غونډه کې یو لاین حدیث نبی علیہ السلام فرمایلی دی خو یو غټ دغه پکې چې دی نو رابند کړی دی هغه مونږ چې په پښتو کې وایو چې سمندر په کوزه کې بند کړی دی. که مونږ وګورو چې مونږ خبرې کوو نو څنګه به کوو، طریقې هم ښولې ده. بل دویم که مونږ وګورو چې یاره مونږ چا سره واده کوو نو هغه قرآن مجید کې خو هغې باره کې الله پاک وایي چې تاسو نه به د وادي باره کې تپوس کېږي. بل دویم خبره دا ده چې د امانت چې څنګه امانت الله پاک خپله وایي چې تاسو چې دی نو امانت امانتدارو خلکو ته وروسپارئ. اوس مونږ خو په دې نننۍ خپرونه کې چې دی نو مونږ ته په دې زه پوه شم په دې خبره باندې پوه شم چې دا منافقت یو غټ مرض دی. اوس سدباب به څنګه کېږي؟ نمبر 1 خو د دې سدباب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې موږ ته کوم ځوان پرې ښوولی دی که نه څنګه چې شروع کې تاسو خبره وکړه چې یاره دا زموږ مذهب و یا دا څیزونه دا یو کمپلیټ دی مکمل دی نه پکې نور څه شی داخلېدی شي نه منفي کېدی شي او کمې زیاتې پکې نشته. نو زه وایم که چېرې مونږ په د اسلام باندې د خپل وس او کوشش مطابق ډېر نه لکه 100% خو سوال نه پیدا کېږي چې مونږ عمل وکړو لکه معاشره بدله نه کړو. یاره زه وایم لکه پرچه په 33 نمبرو پاس کېږي نو که 33% مونږ په اسلام باندې عمل وکړو 33% نو منافقت څه چې دا خبره کافران مونږ ته وګوري نه وایي چې دغه خلک دی خو مونږ 33 نه چې مونږ 10% هم نه کوو که نه مونږ 10% مونږ عملي مسلمانان نه یو، مونږ مسلمانان یو خو مونږ مؤمنان نه یو. مونږ مؤمنان نه یو لکه مونږ کلمه ویلې ده لا اله الا محمد رسول الله خو د هغې د لاندې چې کومه زندګي ده کوم ژوند تېرول دي لومبی به زه ځان له شروع کړم بیا خبره چې هر سړی خپل ګریوان کې وګوري چې آیا زه څومره چې کوم دی نو اوبو کې یم نو که چېرې هر سړي ځان ته سوچ وکړو نو دا شی به صحیح شي. منافقت هېڅ شی به نه. مولانا صاحب منافقت حوالې سره مونږ خبرې وکړې خو مونږ دا د خپلو کتونکو ته ونه وې چې د منافقت سزا څه ده؟ لکه ذلیله خو به په دنیا کې شي مونږ ګورو که نه وي پلانکې دروغجن دی مړه وي پلانکي سره امانت مه کېږده پلانکي سره چې دی نو هغه سره د وعدې څه لیاز نشته ذلیله خو شو. په آخرت کې د الله پاک ګرپ
چې کله پې راشي او الله پاک ورسره آخري حساب کتاب کوي هلته به څه حال وي بیا د قرآن شریف آیات مبارکه کې چې راځي چې من درک الاسفل من النار من درک الاسفل من النار دی به په هغه بالکل لاندې طبقه د اور کې پروت وي دی به د کافر نه هم لاندې دی به د کافر نه هم دی به د هغه نه هم لاندې پروت وي لکه یو صحابي و یو هغه راغی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یارجي ما ته دعا وکړه چې الله ماله مال راکړي نو مال خو حلال دار چا خو جی بالکل پیغمبر علیه السلام مبارک ورته دعا وکړه د هغه مال ډېر شو ګړي بیزې بیا ورو اوږده واقعه ده بیا هغه چې کمدنو د جمعې مونځ له جمعې نه بیا اختر ته شو اختر نه بیا غیب شو چې پیغمبر علیه السلام ورپسې سمالې سړی ولېږه چې بهي ته مونږ له زکات راکړه عامل د زکات ورپسې لړو هغه ورته ووایي چې یاره هغه خرابې ګړي یا دغه یې ولې راټینګولې هغه ته یې زه نه علم بیا څنګه راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته یې خبره وکړه بیا څه وخت پس خپله ونه پیغمبر علیه السلام ورته ستا زکات زه نه قبلوم نو دغه شانتي دغه سړی بیا مرتد شو د ابوبکر صاحب له زکات راړو عمر صاحب له هغې نه بعد مرتد شو یا لکه چې سمالې پیغمبر علیه السلام هغه یو دره وه هغې باندې ورتېرېدو او دې منافقانو حذیفه رضی الله عنه سره و یاره موږ به پرې ګټ ورغورځو که نه یو اوښه یې کې تېرېدی شوه او حذیفه رضی الله په یوازې باندې هغوی سره هغه مقابله وکړه هغه ټول یې وځغلول هغوی مخونه پټ کړي پیغمبر علیه السلام مبارک ته د وحي په ذریعه باندې پته ولګېده چې بی دا پلانې او پلانې او پلانې نو اوس ایمان د مؤمن چې کوم دی نو هغه یریږي هغه وایي چې یاره پاکه پروزه سړي زه منافق شم لکه عمر رضی الله عنه ورته فرمایلي وو که نه حذیفه زه تا ته دا نه وایم چې ما ته لیسټ وخو چې تا ته کم کسان درکړي خو صرف دا تپوس درنه کوم چې زما نوم خو پکې شته او که نشته لکه څومره لویه خبره ده یا لکه حنظله رضی الله عنه چې راووته ناپاکه حنظله ناپاکه چغې والې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمایل ولې لکه یاره جوي چې کله د پیغمبر علیه السلام مجلس کې یم یو کیفیت یو روحانیت او چې کور ته ورشم نو بدل یم ابوبکر صاحب خو ډېر لوی شخصیت دی هغه ته دا نه وایي هغه ورته یاره دا چل خو ما سره هم کېږي جوړې د ایلړل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خاصه کېناستلو نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې زما مجلس د دې اثر خو به خو دی تاسو یې دوکان ته پټو دی کیسو میسو ته ورشئ نو که چېرې هلته اوس تاسو دا کیفیت نو بیا خو به فرښتې راځي او تاسو سره به ستاسو بسترو باندې لاسونه میلاوي نو خامخا د عمل د انسان عمل کې خو څه کمې زیاتې کېدی شي خو عقیده به د ده ګوره روغه پکار عقیده به یې روغه پکار نو په ننني دغه باندې خو مولانا صاحب موږ سره چې دی نو ماشاءالله تفصیلي خبرې وکړې موږ یې مننه هم کوو د ټایم راکولو ځکه چې ناوخت هم دی مازدیګری ټایم دی څنګه چې تاسو د مولانا صاحب د قرآن او د حدیث د عنوان دی د هغې د لاندې چې دی نو تاسو دا پروګرام وکتېده اوس موږ له څه پکار دی سوچ په هر انسان په خپله باندې کوي خو زموږ د طرف نه تاسو ته دا یو میسیج دی چې څنګه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستاسو زموږ په شریکه باندې پیغمبر دی هغوی فرمایلی دي چې تاسو احتیاط په دې خبرو کې وکړئ کله چې تاسو خبرې کوئ نو رښتیا خبرې وکړئ او چې کله تاسو په څه څیز باندې امانتدار وګرځولی شئ نو د هغې پوره پاسداري وکړئ کله چې تاسو چا سره واده وکړئ نو تاسو د هغې وعدې لحاظ وکړئ نو انشاءالله چې کله موږ د دې دریو غټو خبرو د دې دریو غټو عیبونو د دې موږ صدباب وکړو نو انشاءالله زموږ زړه به د نفاق نه پاک شي زموږ په ژوند کې به برکت شي خوشحالی به راشي انشاءالله زموږ خو دا عهد دی چې را روان ژوند به هغې کې به بھرپور کوشش کوو 100% به چې دی نو موږ د دې خبرې کوشش کوو چې انشاءالله خبرې کوو نو رښتیا به کوو چې څوک چا سره واده کوو نو د وادې نه مخکې به سوچ کوو چې آیا پوره به یې کړی شم او که پوره به یې نه کړی شم او چې کله څوک راته امانت راسپاري نو هم به دې نه مخکې سوچ کوم چې زه به د دې امانت څومره پورې چې دی نو خیال وساتلی شم خلک صرف پیسو ته وایي اعلان کوي امانت کې به الله ګڼ څیزونه راځي نو انشاءالله کوشش به کوو تاسو به هم دعا کوئ موږ به هم درته دعا کوو چې الله پاک زموږ او ستاسو صحیح عملي مؤمنان وګرځوي ما مولانا صاحب له اجازت راکوي د دوی الله په امان